حرام مال چې ته وای دا حرام دی مسله پکې شته دا جایز نه دی دا مې په ناجایز د خلکو د جیب نه ایسته دی او دا زه د خدای دپاره صدقه کوم خیرات کوم په دې زه دیګونه راغواړم خلک به خوري کفر کوي کفر ته پردی مال خیراتی کوي ته د حرام مال د الله په نوم خیراتی کوي چې تا ته پیدا یقین د ثواب پکې نشته حرامې پیسې ته ټول کلی او په ټولو علاقې او په ټولو خلکو په دې کې به ته علما کېنئ په دې کې به ته طلبا کېنئ په دې کې به ته حاجیان کېنئ په دې کې به ته امیران کېنئ په دې کې به ته مزګزاره کېنئ ته به مازه نه پس خلکو ته وایي چې راشئ ما د چاولو تنظیم کړی دی او ما سره کېنئ لږ خوراک وکړئ هغوی به د مانځه نه راځي او تا سره به خوراک کوي په حرام مال مالي دا ته په خلکو باندې خورئ دا ته د خیر کار کوي کفر کوي لګیایي کفر جایز مال حلال مال چې ستا په ملکیت وي او په جایزه دې ګټلی وي او ناجایز شی دې نه وي خرڅ کړی د الله په لاره کې صدقه کا دونه محنت دې ولې کوو چې د خلکو نه دې پټاو خلکو نه چې خلک دې توګل د هغوی د جیبونو نه دا مال راوویسته دا دې دې لره ایسته و چې دا به زه په علاقې خلکو باندې خورم دا دې دې لره ایسته و که دا غلا دې دې دپاره کوله نو خلکو ته ستا د پیسو ستا د چولو هېڅ حاجت نشته نن سبا هر سړی موړ دی مه کوه دا غلاګانې د خدای بنده بس کا که دا دې خلکو له کړی او که نه دا ستا دا مقصد دی چې دا به زه وکړم او په دې به زه نوم وکړم کفر دی دا خو کفر د پاسه کفر دی چې یو طرف ته حرام مال د الله په نوم صدقه حرام مال د خدای دپاره چې کوم د صدقه کوي او د خدای په بندګانو باندې حرام مال خوري هغوی په خبرۍ نه دا خو داسې ده لکه بازار کې چې یو کس ناست دی او خنزیر یې حلال کړی دی او هغه خنزیر خرڅوي په خلکو باندې او نوم په هغې باندې لیکل په هغې باندې د غوا یا د غویي یا د میخې د غوښې کوي چې دا د غوا یا د میخې د غوښې د ګاین کا ګوش او خلک ته الي او خنزیر کور ته وړي او دا خوري دا څونه عظیمه ګناه ده هغه کار کوي کفر کوي لګوي په مسلمانانو باندې حرام مال خوري خنزیر خوري په خلکو باندې او بل طرف ته دا چې ته په خلکو باندې خورئ او خلک د دې دپاره راغواړي نو ستا مقصد په دې کې دا ده چې زما نوم وشي حرام مال مالي بیا ریاکاري خو رسول الله مبارک فرمایي چې من عمل عملا لریاء فقد اشرک چا چې د ښودنې دپاره یو عمل وکړو شرک یې وکړو نو دا ډېره عظیمه ګناه ده